په چیټینګ باندې بالکل زموږ کمپرومایز نشته ځکه چې دا چیټینګ چې دی زموږ د ماشوم تباه کوي. خو دا د مردان بورډ خپلې کیمرې اخیستې دي او هغه موبایل کیمرې دي او په ټولو حالونو کې موږ کیمرې لګوو او هغه کیمرې به 2 وے کمیونیکیشن وي. هغې کې به موږ دلته هم اواز کولی شو، سپورټنټ صاحب ته موږ اواز کولی شو، د هغې اواز به موږ اورو، په حال کې خبرې کوي هم به هغه موږ اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما په خیبر پختونخوا کې د 12 نومبر نه د انټرمیډیټ د انول 2 پیپر شروع کیږي. په دغه حوالې سره د پختونخوا د نورو بورډز په شانته کې د مردان بورډ هم د نقل د روکتام لپاره څه اقدامات کړي دي. په دغه باندې خبرې کوو. دا وخت ما سره د مردان بورډ سیکرټري حضرت علي صاحب موجود دی. د دې نه دغه تفصیلات ترلاسه کوو. حضرت علي صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د نقل لپاره خو تاسو د نور بورډز په شانته کې مخکې هم څه اقدامات کړي وو، دا ځل نوي څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا د پالیسۍ مطابق او زمونږ د چیرمین صاحب او زمونږ د مردان بورډ د کوم منیجمنټ سایډ دی موږ د حکومت پالیسي خیر مقدم کو په هغې باندې پریکټیکل په تېر امتحان کې هم داسې و چې واحد مردان بورډ و چې دوی 100% هغه کړی و، سکولونه شفټ کړي وو ګورنمنټ سنټرو ته. موږ په ډسټرکټ منیجمنټ سره کلوز کوارډینیشن کې وو. اوس هم په دې امتحان نه مخکې په بار امتحان شروع کېږي او 2 ورځې مخکې موږ کمشنر مردان سره، چونکې مردان بورډ سره مردان، صوابۍ او نوخار 3 ډسټرکټس راځي، نو د کمشنر مردان سره او ډي سي نوشیره سره موږ دغه میټینګونه وشو چې تاسو به موږ سره په دې کې د منیجمنټ لحاظ سره لا اینډ اډر سچویشن سره فل کوآپریشن کوئ او هغوی موږ له فل کوآپریشن. موږ مردان بورډ چې کوم دی د خپل 3 واړو ډسټرکټو دپاره فوکل پرسن مقرر کړي دي. که هر ډسټرکټ کې ماشوم ته، پیرنټس ته او پرنسپلز ته څه قسم مسلې وي نو هغوی به متعلقه فوکل پرسن سره رابطه کوي او هغوی به ولې یا ځي نوخار ته، صوابۍ ته، مردان ته، یا که د هغوی هغه مسله حل کیدی شي نو چې په آن د سپاټ یې ولا حل کړي. که د ماشوم وي، که د پرنسپل وي، که د هال وي او که نه د سپورټنټ وي نو موږ خپل فوکل پرسن. د چیټینګ حوالې سره چونکې دا یو ناسور دی، چیټینګ حوالې سره موږ په سوشل میډیا باندې د مردان بورډ په ویب سایټ باندې زموږ د چیرمین صاحب دا پالیسي ده چې 0 ټالرنس ریګارډینګ چیټینګ. نو په چیټینګ باندې بالکل زموږ کمپرومایز نشته ځکه چې دا چیټینګ چې دی زموږ د ماشوم تباه کوي. د چیټینګ د روکاوي دپاره موږ دا ځل داسې کړي دي، هسې زموږ په حالونو کې به کیمرې وي او کیمرې چې کوم دی نو ډایرکټ زموږ بورډ هغه سره به سی سی ټي وي کیمراز و، زموږ به آی سی ټي سیل سره کنیکټ وو، موږ به دلته نه ابزرو کول. خو دا د مردان بورډ خپلې کیمرې اخیستې دي او هغه موبایل کیمرې دي او په ټولو حالونو کې موږ کیمرې لګوو او هغه کیمرې به 2 وے کمیونیکیشن وي. هغې کې به موږ دلته هم اواز کولی شو، سپورټنټ صاحب ته موږ اواز کولی شو، د هغې اواز به موږ اورو، په حال کې خبرې کوي هم به هغه موږ اورو. زموږ دا کیمرې چې کوم دي نو دا به چیرمین صاحب سره، کنټرولر صاحب سره او زموږ د بورډ نور افیسر سره دا به کنیکټ موبایل باندې. که زه په هر ځای کې روان یم او زه هر سنټر ګورم زه به موبایل باندې کتیم شم او زه متعلقه سپورټنټ ته اطلاع کولی. بل مونږ چې کوم سینسیټیو سنټرې دي، سینسیټیو سنټرې هغه دي چې کومې کې سټرنث سیوا دی یا کوم پار بلانګ ایریا کې دي چې لکه هغه ته د مونږ اکسس په اسانه باندې نو هغه مونږ ډسټرکټ منیجمنټ سره شیر کړي چې دا سینسیټیو دي. که دې کې خدا نه خاصه څه ایشو راځي نو موږ له ډسټرکټ منیجمنټ د پولیس په شکل کې، د انتظامی په شکل کې موږ له هغې سپورټ راکوي. نو د په تېر امتحان کې موږ 50 سنټرې سینسیټیو ډیکلیئر کړي وي. په دې امتحان کې چونکې سنټرې کمې دي نو په دې کې زموږ 30+ سنټرې داسې دي چې هغه سینسیټیو ډیکلیئر دي او هغه چې دی نو د هغه سره دي. زموږ چې کوم ایلیمنټري ایجوکیشن ډپارټمنټ ته نو هغې سره موږ شیر کړي دي او زموږ مردان، صوابۍ، نوشیره ډي سی صاحبان سره موږ شیر کړي دي. سر یو سوال بل دا کوم چې کله د ګورنمنټ پالیسي سخت کړه د چیټینګ خلاف، نو مونږه په پیښور کې یا په 400 کې بعضې تعلیمي ادارې داسې وکتلې چې هغوی د پېښور بورډ په ځای باندې د فیډرل بورډ سره د افیلیشن یا د رجسټریشن سره کاروایي شروع کړې ده. دغه ته به څنګه ګورئ جنرالي ایز د یو ایجوکیشنست په پرسپیکټیو سره؟ دویم دا چې په مردان بورډ کې داسې څه کیسز تاسو ته راغلي دي؟ بالکل نه دي راغلي. د مردان بورډ اوس چې کوم د ایټا ریزلټ ووته نو په دې کې د مردان بورډ چې دی نو د هغوی زیاتر ماشومان قابلانو صحیح امتحان یې ورکړی. په ایټا کې زمونږ چې کوم دی نو غالبا 18% ماشومان زمونږ د
د مردان بورډ دی. صحیح. د مردان بورډ ټوریزم کې کومې ادارې دي نو هغه د مردان بورډ باندې د هغوی ټرست دی. بل مردان بورډ داسې کوي چې موږ څه قسم سټیپس اخلو نو موږ ځان سره خپل سټیک هولډر چې دي په هغې کې د موږ ته جی ایم سی وایو. جی ایم سی جاینټ مینجمنټ کونسل د مردان کالج چې دی مردان کې څومره کالجز دي نو دا یو جی ایم سی انډر دي. موږ چې هر یو امتحان اخلو نو موږ د مردان جی ایم سی، د صوابۍ جی ایم سی، د نوهارت جی ایم سی دوی سره میټینګ کوو، د دې پرنسپلانو نه رای اخلو. موږ درې واړو ایډیوز سره بلکې شپږ ایډیوز میل فیمیل مردان صوابۍ نوشهر دوی سره میټینګ کوو. دا د موږ سټیک هولډر دي. سره سره موږ چې کوم د پرایویټ ایجوکیشن نیټورکس پرنسپلان دي هغوی موږ زموږ د چیرمین صاحب یو دا پالیسي وه چې اوس هم ده چې زما لپاره ماشوم دی هغې کې دا نشته چې دا د ګورنمنټ سکول یا که پرایویټ دی. ځکه موږ د اوسه پورې داسې څه خبر نه ده راغلی چې یو سړی به داسې وایي چې د یو سکول سره ښه رخصلو کېږي بل سره به. زموږ الحمدلله تېر امتحان هم ډېر ښه شوی دی. بل د ای ایم ای مطابق چې کوم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د هغې یو ریپورټ شیر شوی دی، تاسو به کتلی وي. په هغې کې مردان بورډ بیسټ فیسلیټیز ورکړي دي. تاسو چې د هغې پرسنټیج وګورئ نو د سټاف په حوالې سره بلډینګ د کمرو د پکي وغیره نو موږ کوارډینیشن کوو، کلوز کوارډینیشن وذ د ډسټرکټ مینجمنټ او ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر.